واخلې چې د مشرق نه واخلې تر مغربه پورې خوره ده چې د شمال نه واخلې تر جنوب پورې خوره ده او که څوک دا وایي چې دا پښتو څه ډېره اسانه ژبه ده نو دا اسانه نه ده خو دا پښتو ژبه چې چا موږ ته اسانه کړې ده هغه زموږ په خاوره نه دي او که څه لږ ډېر دي نو هغه به چېرته دی بلوچستان طرف ته وي کې چې څومره ریسرچ شوی دی او هغه ریسرچ په یو کتاب کې راغونډ دی نو هغه زمونږ د شلمې صدای هغه لغت دی کوم چې خصوصي طور باندې د پښتونخوا په علاقه کې زمونږ سرکاري مشرانو کاغه گورنرانو هم چیف سیکرټریانو هم هغوی یو لغت راوویسته او نوم یې ورله کېښوده دریاب نو که څوک دریاب لوستل غواړي نو په هغه دریاب کتاب کې چې کوم دی ټیکسټ بورډ په پېښور چې کوم دی هغه یې پته ده او زه به دا ریکمنډ کوم چې دا کتاب داسې دی چې تاسو پکې د پښتو په باره کې هر څه لوستی شئ زموږ یو استاد و په انګلیش ډپارټمنټ کې ډاکټر مظهر علي خان هغه به د دوو ټکو تشریح کوله خو د هغه مزاج چې کوم هغه ډېر ښه لایټر ټونز کې به یې جوکس ووکس هم کول نو دوه ټکي دي یو پیډګري او یو مونګرل نو د پیډګري خبره به دا کوله چې د پیډګري مثال د یو د اصل نسل د ښه سپی چې د مالک په کوڅه کې ناست دي چې څوک تېرېږي ورته هېڅ نه وایي خو که هغه کوڅې ته راغونډېږي نو دی به لږ غوندې داسې ودرېږي چې بیا ورته راغونډ شي نو بیا به لږ ودرېږي نو په دې دا سړی چې کوڅه کې دننه تګ غواړي نو بیا به حمله کوي اله او که د هغه ځای نه واپس شو نو بیا ورته هېڅ نه وایي او وی مانګرل هغه سپی وي کوټه چې که ور نږدې شوې نو تا به تر کوره ورسوي درپسې به he'll chase you خو دا مانګرل ټکی د پښتو په باره کې غلط دی پښتون او پښتو تر کوره څوک نه دی چیز کړی یا به چا اجازت دي ورکړی نو زه به د دې دریاب لغت کې چې چاته دا لغت انتصاب شوی دی هغه یو ډېر موږ ته خو پته نه وه خو عجایب اللغات هغه په 1808 کې عیسوي کې د پښتو د عربی د فارسی د هر یو دغه چې کوم دی یو لغت یې کړی و دا لومبی لغت دی چې دا د لوستو دپاره دی او د دې تشریحات او څیزونه چې کوم دي هغه په دې لغت کې دریاب کې زموږ موجوده دي پښتو دومره خوره ژبه ده چې ما درته څنګه ووایي چې د مشرق نه چې والې تر مغربه پورې او چې د شمال نه چې والې تر جنوبه پورې هر طرف ته مختلفې لهجې دي او بیا پښتو لغتونو کې چې چا
ډېر کاوش کړی دی هغه زمونږ هغه یورپین مستشرقینو چې هغې کړی دی. هغې کې میجر رابرټي نامه به تاسو اورېدلي، ډېره مشهوره ده. داسې فرینچ هم یو څه کسانو ما به څه ناسه طریقه باندې هغه راغونډ کړي وو د کابل نه، ما سره پراته دي په خپله. زما خیال دی چې دلته خو به آوټ آف پرنټ وي. نو په دې بانه باندې ما سره ملاقات کولی شي. نو نورې ګیله خو رانه دغه کوله زمونږ د صوابی مسعود جبار قلندر مومن ته، پروفیسر قلندر مومن، چې هغه د صاحبزاده امتیاز په وینا باندې چې صاحبزاده امتیاز هغه ورځو کې چیف سیکرټري و زمونږ د صوبې، او دا کار یې شروع کړی دی او په دې کارونو کې هغې تقریبا 12 کاله ولګول. او 12 کاله ډېر کم وخت دی چې یو داسې زهیم کتاب لغت چې کوم دی دې ته سر ته یې ورسوي. او بیا د هغه لغت نه پس هر کال 2 ځله یو نوی ایډیشن چې کوم دی چاپ کېږي، چې کوم څیزونه په لومبي لغت کې پاتې شوي دي هغه څیزونه یې په دویم کې بیا پکې ورکړي دي. لکه نالای، مونږ د دې خلیلو خلک نالای چې کوم دی دا بړستنې ته وایو. او ما پورې به چې کوم دی چې هاسټل کې اوسېدم نو ما پورې به دا خلکو خندل د مردان د صحابه وایي دا نالای څه ته وایي، دا خو بړستن وي. خو لیکن هغې کې لیکلي دي چې نالای، او د دې اصلي هغه چې کومه دی لهجه هغه نیالای ده، نالای نه ده. نو دا خبرې مې پکې دي. نو د پښتو ترجمې کې چې کوم دی څه داسې بنیادي طور باندې چې کوم څیزونه راغلي دي، یو خو هغه دی چې د پښتو په خپل لفظ کم یو دی، هغې کې کاوش شوی دی او هغې ته دې نوم ایښی دی مونډ، چې د پښتو مونډ چې کوم دی کم یو دی. یو خو پکې هغې کې دي دا کاوش کړی دی او خبرې کړي دي پکې. بله پکې چې کومه خبره راغلې ده هغه دا ده چې په ترجمو کې چې د ونو بوټو ځناورو مارغانو ساینسي نومونه چې کوم دي هغه څه دي، هغه هم پکې لیکلی شوي دي. او هغې ته هم چې کوم دی یو ټکی ورکړی دی ماخذ ورته وایي دي. نو بس دا یو څو خبرې مې تاسو ته وکړې چې پښتو چې دا ډېره زیاته جوړه ژبه ده. پښتون سړی چې کوم دی یا د خپل معاش دپاره او زیاتره د خپل معاش دپاره د کوره بهر ته تللی دی او یا آباد شوی دی سره د خپله بال بچه، لاره به ډېره اوږده وه، او یا نارینه یې تلي دي او زنانه یې په کور کې پریښي دي او چې څه ناسه چې څه یې ګټلي دي هغه یې هماغه خپل کور ته واپس رالېږلي دي. او دا خبره اوس هم چې کوم ده دا چې پښتانه چې کوم دی څومره په دې سعودي کې دي، په یو اے ای کې دي، په نورو ځایونو کې هر طرف ته به لاړ شي خو ټولې پیسې به کور ته رالېږي. په خپل ځان باندې چې کوم دی چې پیسې نه خرچ کوي هغلته. دا د پښتون سړي یو سیکنډ نیچر دی چې هغه خپل علاقه خپل وطن بالکل نه پرېږدي. نو
دغه یو دوه درې خبرې مې تاسو ته په دې کې وکړې او نور ما نه پسته چې کوم دی ډېر ښه خلک را روان دي خټک صاحب را روان دی که خیر وي هغه به ډېرې ښې خبرې وکړي او مونږ سره چې کوم دی زمونږ شاعر خاموش صاحب دی به ډېر خوږې خوږې خبرې وکړي او